अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान वईताइ ज़िल क़ुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा अल्हम्दुलिल्लाह। खो बस कोशिश बहु कुनु या ब सालन द पुख्तू या तड़का बोता द उर्दू को या ब बरअक्स कुनु सही दा टिक तो पुख्ताना प उर्दू पुईगी और चिकम उर्दू वाला दिन होगा प पुख्तू न पुईगी कना गटा मसला हो पके दादा खो बहरहाल मलगरो नन आखिरी लम्हात थी और लग वक्त पसबा ददे डेर लोय अजीम तहरीक और ददे अजीम वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफिज़हुल्लाह तआला व रआहु अगई बराजी और तासे तबागई आखिरी खिताब और लायहा अमल पेश कई रुणु जमा खो बेगा दी मातवेली चिस्ता बयान दे खुचूं के हालात दासी शो मातुम दा एहसास शो मा दई त बेगा हुई चिन्ना उसे नकुम मलगरो लखोबुम वरगले दे औ मड़ोता औदू त तकरीरन नकीगी जका चे द्वाड़े नावरी नुमावी च सबा ताजा दमशी जब यौसो खबर ओकम माला चे दई कम उनवान राकड़े दे मा खवल दी तो हुई चे उनवान की मां मक़ैद का हुई जका चे हालात तो गुरु माहौल तो गुरु नु बिया मंगा दागा उनवान ना लरी के दलुम ग्वाड़ू कला कला खुदई माला उनवान राको जब पागा उनवान यौसो खबरी कोम जकदे पेंडाल के
پلکاو خلق ناس دی کدی کی علماء و شیوخ دی نو پدی کی طلباء و مدرسین دی نو پدی کی عام خلق هم دی کاروباریان هم دی د سکول د کالج او د یونیورسٹیز طلباء هم پدی کی ناس دی تاسے بدل تراغلی ای درې ورځې د سپینګیرو علماو د ځوانانو د شيوخ الاحاديث او دغه شانته د شيوخ التفسیر لوی لوی محدثینو د مفتیانو د مناظرینو تاسو به خبري اوریدلی وی تاسو به تکور ته تاسو به سوړی تاسو به په عقاید او بحث اوریدلی تاسو به په اخلاقیات او بحث اوریدلی تاسو به چې ده ډیر څه اوریدلی مال چې کوم عنوان را کړی دی هغه عنوان دی حقوق العباد سو عنوان دې ته لغوه کې دی دا هغه عنوان دی یقینا چې پدې کې منګه ټول کوتایو پدې کې ګيري والا هم ډیره کوتای کوي پدې کې پټکو والا هم ډیره کوتای کوي پدې کې تهجد گزار هم سستی پدې کې دیندار هم شاته دي ولی داغه دا ځان له یو ناز دی چې زه تهجد گزار ما اوس که خلق چې دی په پسا او که په الټا چې دی چوڑکۍ باندې علالو منو پروا نشته دی پدې کې بل هم لګیا دی ما سه روزه ولګولا زما ګناونه معاف شو چې واپس رالم دا خلق چې مې هر څنګه راګیر کړل خیر دی پدې کې حاجی صاحب هم شامل دی چې ما د کعبه نه طواف وکړو چکرې مې ولګولې اوس که خلق الار څومره چکرې ورکوم زما په هغه چکرو با د مخلوق له چې کوم ما چکرې ورکړې دي دا به په معاشوي پدې به زما مؤاخذه کیږي نه خو واوره دا خبره نه درونو دلتا یو سو خبری دی یو حقوق الله او بل حقوق العباد دی حقوق الله آغا حقوق دی الله دا الله فرائض او الله لچکم لازمی دی باغی کې ګورئ چې څومره صاحب حق عظیم وي دومره د هغه د حق اهمیت وی او عظمت وی نو الله خو ډیر لوی وراء الورا ذات ته هغه خو یو لوی شان والا کبریائی اور عظمت والا ذات ته داغه حق به هم اغمر علی خو چې په بل نظر وګوري نو دې اعتبار سره چې وګوري چې د قیامت پر ورځ او د حساب او کتاب په نظر چې ورته وګوري نو د حقوق الله نبات چې ته ګوري نو حقوق العباد حقوق الله الله معاف بدی کی سکوتائی دی شوی معاف بشي په مانزه کې دی راغلی په روزه کې دی راغلی په نورو خبرو کې معاف بشي لیکن حقوق العباد چې دی دا الله نه معاف کوي دا واورا دا چې د چاله تکلیف ور کړي او په ګټ کې ناس استغفار کوي د چا د پیسې خوړلي اول تناسي چې الله ډېر مې خوړې خو مغفرت کا چاله د دوکا ور کړي او ځان لا جاړي چې الله دا معاف کا نو واورا په دې نه معاف کیږي په دې د معاف کېدو یو طریقه ده یا چې حقدار له حق واپس ورکړي نو معاف کیږي با یا د حقدار معاف کی هغه در خپل حق وبخي نو الله معاف کیږي رونو من په دې کې ډیر زیات کوتایو زب دربند ته وزل تلو ما الته یو مرګره دی داغه دکانو هغه زمانہ د بیان ټیم اغستو نو زه جمعه ته لاړم جمع مې وکړه ټیم بیان به ماسختن کیږي چې بار راوتم داغه سرناسو مېره د جمعه ماحول مې ډیر خوښ شو ولی مې دا ګوره په دې اول صف کې دا خلک ناس دي زمانځنه مخ کې ډیر سات راغلي دي او روستوم بیا ناس دي څوک دا د نوافل کوي ما ته وی یاره مولانا صاحب ډیره خبره د خطوبت او باسنو دا خو د بازار جمعات ته کنه ته چې ته یې نه کنه وی چې په جمعات کې ته ز ګورم نو یو راته جبرائیل ښکاریږي بل راته میکائیل ښکاریږي بل راته اسرافیل ښکاریږي خو چې د جمعات د دروازې نه بهر شي نو بیا راته یو فرعون ښکاریږي بل حامان ښکاریږي بل قارون ښکاریږي ولی وزکه چې معاملات ټیک نه دي د عبادات چې ده دا خو بعض علماء وی چې 5% دی بعض وی 10% دی 80% 90-95% معاملات دی رورا د دې هم فکر کول غواړي تاسو لږ فقه ته وګورئ تاسو ته پته ولګي چې معاملات څه شی دي څومره د اهمیت لري خراشه زه د الله د کتاب نه آغاز کوم او تاسو غوښ شي لګ زما مخکې د الله کتاب کولاو دی او د سورت نوم دی سورت النحل سوی الله وی
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان بے شک اللہ حکم کئی بالعدل والإحسان دا عدل او دا احسان و ایتاء ذی القربا او قرابت دار اللہ دا حق ورکولو نند عظیم الشان اجتماع ترا جمشیو ملگرو یو جملہ ما حافظ ابن کثیر دا حدیث نقل کرے دے دا دیپ نزول کی دا مسند احمد حدیث دے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نوئی وی اور رضی تیری دم پلاری نو دا نبی علیہ السلام دا کور خوانا تیر شم چے گورم دا اللہ حبیب چے دے اگر ناستے دا کور نبار پس سہن کی پڑا کی دا سے بار ناستے کور پسنگ کی چیز تیری دم خواتا نو ماتا نبی علیہ السلام ویچی یا عثمان اے عثمان ابن مظعون تما سر نکینے کینے لگ ساتھ دا سے تیر شوی پترس تیراؤ کتا دا ایمان نو راوڑا ویز تیرے دم خوچی سنگت تیر شم دا اللہ حبیب را تاوازو کو چی لگ ساتھ کینے نما سرا ویز یو دم واپس را علم ما ویچی ولی نکینما نوزد اللہ دا حبیب مخامخ کی ناستما وی منگد دوارا ناسیو امام الانبیاء دے اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نو وی دوارا ناسیو وی خبری کو دیکھی چی لگ ساتھ تیر شو دار القرآن تا راغلی ملگرو دی منظر تا اگو رہی حضرت عثمان ہوئی چی لگ ساتیر شو ما قاتل نبی علیہ السلام مخدا سے برکو اللہ اکبر سجیبہ منظر باونو دا مخم دا سے مخو نو دا بچی برکید نو اللہ بھئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء اللہ اللہ دا خدا سے مخ نو دا صحابہ آغا فیرست ما سرا چاہو صرف بغیر دا دلیل نا نہیں بیان اوری دلے نہیں تقریر اوری دلے خو مخ دا مصطفیٰ تے چی قتلی دی نو کلیمہ ویلی دا چی دا مخ چی سنگ زلیگی و پڑقی گی نو دا نخدا چی دا سڑے رشتینے دے و دا حق دے اللہ نو چی نبی علیہ السلام اسمان تا دا سے قتل وی گوری برا وی رورو سردا سے قتکی نوی خیالخت استرگی زمکی تکتکری زدی منظر تگورم حیران یما وی نبی علیہ السلام روغ نے پاسید او چی کم زیتا دا اسمان نے نظر راکتکو ازمکی تکو لار آغاز خوات نزدیکی ناس او زمان مخوارو وی زحیرانم چی سخکاری گینا وی نبی علیہ السلام لگ سات پس چی دے دا سی سرشن اول شروع کرل لکا چی او سڑے دتا خبری کئی او دے ورطا دا سروی چی آو پویشم آو اورما وگ میں دے دا سر دا سے خضوی دا اللہ حبیب وی چی دا کیفیت تیر شو نبی علیہ السلام را پاسید ماتم خامقینات ما چوی چی نمی واغز دا اللہ دا حبیب ماوی نن خودیر عجیبہ کیفیت کے ماولی دلی اول دی اسمان تو قتل بیاد نظر کتکو خیڑختا بیاد مان مخوارو او سر دی خوزو لکت تاثرہ چی سوک لگیاوی دا اللہ حبیب وی عثمانا ان پر دغا ساتھ میں قاتل چی دا اسماننا جبرائیل دا اللہ پیغام راوڑن کے ملائکہ راغلیوا ماوی دا اللہ ملائکہ راغلیوا وی آو وی نبی علیہ السلام وی تا حل فتنتا تا پدی زان پویو کو زما پدی دمرا کیفیت ماوی آو دا اللہ حبیب دا طول کیفیت میں اوکتو زان میں پویکو نبی علیہ السلام وی دا جبریلو دا اللہ پیغام راولے میں ما تپوسو کو چی دا اللہ سا پیغام راولے وی نبی علیہ السلام وی چی دا پیغام راولے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان گورے بیگا زمانگا زما مشرور مولانا سمیع الحق سے ہوئی دا دا غیو مزاجو پوشوئی خو زما مزاج دا ندے زما مزاج دا دے
چې ما ته به لږ ویښ کېنئ او څه به وایې پوه شوئ او خو بیا څه پته نه لګي د زندګۍ کیدای شي پر اوس کال ډېر کسان دلته وو نن به په خاورو کې پراته نه وي موږ ته هېڅ پته نشته بیا هېڅ پته نه لګي خو یو څو خبرې دي لږ و زما دې خبرو ته غوږ کېدی دا یو درد دل ویما علامه اقبال وایي چې زما دا جړه او زما دا تکلیف کېدای شي چې ډېر خلک چې دی راویښ کی پوه شوئ ہر درد مند دل کو ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے نو چې کېدی شي څوک پې راویښ شي به زمونږ په کار وشي نو الله حبیب وایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الله حکم کوي الله امر کړی دی د څه شي حکم کوي بالعدل والاحسان الله د عدل حکم کوي والاحسان او الله د احسان حکم کوي د احسان دا لفظ ډیر جامع دی او دا د قرینه اور د سیاق سباق سره په ډیرو معنو کې د دې معنی استعماليږي و ایتاء ذل قربا انسانانو حقدارانو لا قریبی رشتہ دارانو لا داغی حق ورکی وینہا عن الفحشاء والمنکر او اللہ منکی عن الفحشاء دا بے حیائنا والمنکر دا ناکارا او دا بدو کارونونا والبغی دا ظلمنا دا بغاوتنا دا زیادینا یعیزکم اللہ تاستا نصیت کی واز در کئی لعلکم تذکرون چی دید پارا چی تاس نصیحت حاصل کئی چی تاس دعواز یادو ساتے قرآن دا خپل الفاظ و پخپل تفسیر کئی دلتوئی ان اللہ یعمر بالعدل چی اللہ دا عدل حکم کئی اللہ دا انصاف حکم کئی نو دا صورت بنی اسرائیل دے او پین لسم سپارا دا او دا دی آیت نمبر دیرشتے پا دی کی داغا عدل تفصیل کرے دے اللہ اغصدے ہوئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ وَقَضَى رَبُّكَ او فیصلہ کری دا قضا امر ربک علامہ ابن کثیر ہوئی حکم ربک قضا ربک استاد رب دا قطعی فیصلہ دا سو فیصلہ کرے دا سو حکم کرے دے اللہ کہ اللہ تعبدو الا ایاہ کہ بندگی بن کوئی الا ایاہ مگر دا چاوے کوئی اللہ نوم کو بزور واخلے دا چا بکوئے دا اللہ بندگی بکوئے اللہ تعبدو الا ایاہ دا اللہ بندگی بکوئے نو دا طولنا اول عدل دادے چی دا اللہ حق ورکی دا طولنا لوی انصاف دادے چی دا اللہ سرسوک شریکو نگرزے او دا عدل اللہ پبلزے کیوں ذکر کرے دے سوئی قرآن وی شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ اللہ کلوی قضا ربکا کلوی ان اللہ یعمر او کلوی شہد اللہ گواہی کرے دا اللہ تاسب ہوئے سنگ گواہی دا امام بغوی پخپل تفسیر معالم التنزیل کی دی آیت دلانی کی لکھی چی مدینہ منوری تا یو دو عیسائیان رالل یو دو عیسائیان مدینہ منوری تا رالل چی رالل چی مدینہ یو قتل چی دا خطول کجوری دی نخلستان دے او آثاری ولی دنو یو بلتوئی چی ہے لکا دا علاقہ خود دا سخکاریگی او دا غنخو مطابق چی دا دا اخیری پیغمبر جائے ہجرت تے
دې ځای ته به هجرت کوي. هغه بل وی چې زمونږ د کتابونو تعلیماتو مطابق هم دقه کلی معلومیږي. نو وی چې داسې کار دی د دې کلي نه اسې نه ځو، غوره دا ده چې راشو او دا معلوماتو کو دې کس سره میلاو شي د آخري پیغمبر سره. تپوس کئی لگیا دی گیر چا پیرا اخر ورطا چا معلومات ورکو رالل دوارا عالمان دی دی یہودو دی عیسائیانو ناس دی مخامخ نبی علیہ السلام توئی وی چستانم سدے او تسوکی. بلکہ امام بغوی الفاظ دادی چاگوی انت محمد. نبی علیہ السلام وی چی ہاں انا محمد و انا احمد. ز محمد یما او ز احمد یما، ز محمد یما او ز احمد یما. نمونه هم ډیر عجیبه دی. الله اکبر. عجیبه نوم ورکړل چې څنګه اسمو دقه سه مسما وا پوه شوي. او ډیر عجیبه نوم دی په دې احمد او په محمد کې. نبی علیہ السلام محمد هم دی احمد هم دی. خو چې کلا الله د پیغمبر تعریف کوي، ملائکی کوي، انسانان پیریان کوي، او د محشر په میدان کې به زما د پیغمبر تعریف کیږي نو محمد دی جوړیږي. او چې کله محمد د الله تعریف شروع کی نو احمد شي. اللہ وی چت زما زستا تعریف کو نو تو محمد، او چت زما تعریف کئ نو تو احمد. زکا سومرا چ ماستا تعریف کرے دے دمرا بل چان دے کڑے او دمرا میں دبل چان دے کڑے. او پدی اعتبار سرا اس میں تفضیل کہ سومرا تا زما تعریف کرے دے دمرا بل چان دے کڑے. نوی چستانم احمد دے محمد دے وی آو وی یو تپوس در نکو که جواب دے راکو بس ہم دقل تا تصدیق کو استا. نبی علیہ السلام ہوئے تپوسو کئی نغوی منتدہ ہویا کہ ایو شہادت اکبر و اعظم فی القرآن فی الکتاب. دا اللہ پا کتاب کے دا طولنا لویا گواہی لوی شہادت سشے دے. اللہ اکبر. چکلوی دا طولنا لویا گواہی صدا نو پا دقا موقعیت اللہ راولی گو. نبی علیہ السلام ہوئی دا طولنا لویا گواہی دادا شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ. اللہ دا ټولونه لویه گواہی دا. ګورئ د توحید دومره لویه مسله ده د دې گواہی الله په خپله ورکړې. اور حضرت عبداللہ ابن عباس الفاظ امام بغوی لکی وی رونو د دې نه به لویه گواہی څنګه غټه وی ان الله شاهد بنفسه لنفسه. ان الله شاهد بنفسه لنفسه. اللہ پخپلا دا خپل ځان د پارا دا خپل توحید گواہی ورکړې دا. نو پنځ پیرانو د اشاعت توحید او سنت پتنګانو تاسبا دا الله دا توحید گواہان ورکوي کنه ورکوي. بس دا زمون کار دی. اوجڑا قوی دا دنیا دا در و دیوار پدے مسئلہ چے الہو حاجت روا سوک دے. دین اللہ لوے غٹا اتفاقی مسئلہ کم دا دین اللہ لوے خوندورا مسئلہ کم دا. نو ان اللہ یعمر بالعدل او دیم حکم والاحسان. اللہ دا نیکی حکم در کئی چے ہر کار خکوا احسان سرا امدے کوا بہتر اوکا نیکی اوکا اخلاص پکے پیدا کا. دیر مانی دی خستاد احسان چے دے اولا نے مستحق سوک دے. نو سورت بنی اسرائیل کی امدہ آغا سورت نحل تفصیل دے آغا دا دے وبالوالدین احسانا. چہ دا مور و پلار سرا احسانو کنی کیو کا خسلوکو کا تکا ٹول عمر مور و پلار پا گوڑا باندے اگردے پا اگئے اگردے حجا عمری پیو کی خب بیاد آگئی دا مور دا خواه دا پیو دا آگئی او ساس کی او قطری حقم نشی ادا کولے دا آغا لمحاتو حق نشی ادا کولے چی اولس میشتی تا پخیٹ گرزولے. نن سبا معاشرہ کے عجیب حالات روان دی. وئی نن روز دا کون سا دن ہے
वो दिन मनाया जा रहा है योम वालिदैन। परून में यो वीडियो कतल दुमरा में उजड़ल दुमरा चे ढेर में उजड़ल चे पाकिस्तान के 10 उम्शते चे ओल्ड एज हाउस जोड़ दे खलको खपल वालिदैन मोर और प्लार बेली दी गलते प्रीखी दी ने यो जनाना नागा सड़े इंटरव्यू आखली बुढ़े दा चित्त पदे जाए के सकाए त गरीब है वे ना कोर में हो अर्स में हो नु ये सो काल दे शो वे जमा अतम काल दे जदल तयमा अब जम्मा शर्जी राविस्तिम او ما ته صرف دا ویلیو چې یو ورځ دلته زما سکار دی او دا د کینا او زر اعظم وی اته کال او شو بیا نه دی راغلی ټلیفون هم نه دی کړی نو سو دي ځامن دي وی سلور ځامن می دي وی دو کمزې وی دو امریکا کې دي دو دلته دي نو هغه تا ولی نه ساتي وی انتظار دشته وی انتظار خو می دومره دی یو شعر وی د اردو وی انتظار می دومره دی چې کمړه شم نو سترګې به بیا مې هم کولاوي ځکه چې عادت مې د انتظار جوړ شوی دی په پښتو مې درته کړه چې کمړه شم نو بیا به مې هم سترګې کولاوي چې عادت مې ستا د راتلو د انتظار دی چې ستا په انتظار کې ما سترګې کولاوي کړي دي دا مور وا چې دای په خېټه کې ګرځولی دا مور وا چې دای د زیګر سره لګولی او نن هغې غورځولی دی مونږ په داسې معاشره کې ما ته یو زنانه ټلیفون وکړو وی چې زه د خاوند سره ډېره ورانه راغلې ده زمونږه او زه طلاق اخلم نو ما وی چې ستا نه رایې واخلم مې خورې ووایه بار یو ملک نه وی چې زما خاوند نور ډېر ښه دی هر څه راوړي خو وی چې راځي نو مور له ځي کله به یوه ورځ مور له لاړ شي بله ورځ به لاړ شي او زه ورته وایم چې نه اوس ته زما صحیح اوس ته زما او دې زی او بس د مور سره ما ورته یو جمله وویله وی بس په دې مې سره ورانه ده نو ډېر ښه سړی دی مې چې ستا په دې ورانه ده او ته وایې چې دا ښه سړی دی نو ښه خو بس جو ښه به ورته ووایم که نه نو زمونږ پښتانه خو ته وایي چې دا ډېر دله سړی دی چې تا ته په دې هم لاسه نه وایي چې ته یې د موره منې کوې نو ما ورته وایي ستا زوی شته وي زمونږ یو زوی دی ما وی چې دې زوی له واده کوې به ولې به نه کومه ته دوا کوه چې دې لوی شي زه به دله داسې جینۍ ګورمه چې یاد به یې ساتي مې چې ته کلي په کلي او کوڅه په کوڅه وګرځې او جینۍ خوښه او د خوښې جینۍ دله وګورې او د هغې نه پس چې دې واده وکړي د هغې سره او دواړه په لاس کې لاس واچوي چې میاں بی بی راضی تو بیچ میں کہاں سے آئی کیا کرے قاضی ته پکې د کمې غاړې رالې دا بوډۍ پکې د کمې غاړې راله ته به وی نه زه به خو مړه شم نو مې الله دې پوهه که دا خاوند هم دا د هغې زوی دی که نه بچی دی دا تا خوښ کړی او که ته یې ورله خوښه کړې وې وی دا خو زه د دپاره مور خوښه کړې یم د نو مې دا بدله ورکوې نو وی وبالوالدین احسانا د والدین سره احسان وکئ ستاسو مور پلار ستا د احساس د احسان ډېر لوی چې د حقداران دي یقین وکئ رونو نن دې کې ډېره کوتاهي ده ډېر لوی طلبا به داسې چې مور او پلار به ترې نه تنګ وي ډېر داسې ځوانان به وي چې مدرسه کې به وي خو مور او پلار به ترې ګیلمن وي نو نن تاسې ته وایم که د چا نه مور او پلار ناراضه وي نن چې دا بیان واورئ د علماو نه دومره واورېدل دا فیصله وکړي چې انشاءالله مور او پلار به رضا ساتم نو مور او پلار چې تا رضا کړل نو الله به تعالی خپل رضا درکړي وبالوالدین احسانا هر مدرسه کې ویلې شي غلط او ټیک پار ځای کې په مدرسه کې هم غلط کې دی شي په کالج یونیورسيټي کې هم غلط کې دی شي او ټیک هم کې دی شي پوه شئ ډېر به داسې چې ګیري ته به وګوري او کورتې ته به وګوري ته به وایي چې ته دا جبرائیل را روان دی خو چې کورې ته وګوري نو مکمل فرعوني کور مکمل داسې زندگی ده دا حقوق دي تا د پیغمبر زندگی نه ده کوریدلی نه ده کتلی دا تا ځان نه څه شی جوړ کړی او ځینې سړی وایي پلان کې د طبیعت نه تریخ دی پوه شوئ ځکه چې دا رښتینی دی څه دی
او رښتینه سړی د طبیعت نه تریخي ما وی لکه دا کولیه ته د پیغمبر نه رښتینه صادق او امین په کائنات کې شته بل دا ځان له یو شی ګرځولې ده د هر سړی مخ ته به ټوپ کوي او بد اخلاق به استعمالي او بدتمیزه به او بد اخلاق به او دلیل به سي نه سړی رښتینه ده بس زکه لګ مرچکو په بورونه سیالته نارو دا اخلاق نه اکبر الہابادی شاعر تیر شوے دے زوی کالج کیوں کینٹین کے ناس دے د زوی ملګری راغلی دی چرته کورتا او په ډیر بد لباس کې او په بد شکل او صورت کې راغلی ور چې درزول لنو اکبر الہابادی بار راغلی نو زوی دشته هغه روکشه نشته چې کتل داسې انسانان خو نه دي نو هغه چرته غلولی دي سورز بعد چې کاته کینټین کې اوس اکبر الہابادی هم ناشته او زامن هم ناشته دا زوی هم ناشته هغه ملګری رااله زوی ته پته نشته چې داجی هم داده ناشته هغه وی جی ملګری هغه ورځ تاسو کوړه درغلی پلار دې مونږ اوس غلولو ساړي عجيبه غونه سړی دې داسې بدتمیزه دی وی نه خپه نشي چرتا नहीं आप नाराज न हो हमारा बाप जो है वो खपती हो गया मेंटल हो गया जमा प्लार मेंटल शवे दे खपती दे اتاسو چې زه کورم رااله زبم ډیر عزت وکم نو اکبر الہابادی چې دا واوریدل زوی ته خصو نوې سمې رانه خود زوی ډایره کې یو شعر لیکو او ډیر د کمال لیکو چې بچیا الماری می درل د کتابونو ډکې کړي پیسې می ولګولې او بیا چې لوی شي نو سپلار ته خپتی وای نو زه خو په دې نتیجه ورسېدم چې هم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں دا سی کتابونا دا قابل ضبطی سیزل غواړي چې دا غید لستلو نه پس بچے پلار ته وي دا لیونه دے دا منټل شوه دے دا پاگل شوه دے نارورا مور پلارو پیجنا دا زمنما پتا ځواني رالا دا غزوانی تیر شولا تو اسی جامع اچے اغسطا دا جامو دا اسرے پغم کے دے پخپلا بھی استری اچے تالا پاک در کئی پخپلا خیرنے واچے تالا نوی در کئی زان لزڑے واچے نو دا دی دا مطلب نشو چے اس تو پپلار باندی شرمیگی زوینه یو لوی شی جوړ کله نو هغه ته دومره پروتوکول میلاو شي چې درې سلور به مخ کی روانو درې سلور به پسې روانو نو پلاریم بره د باندونه چرته تل چیرې زما زوی چرته کتا خاریه کې ډیر لوی افسر لګیدل نو زبه خواله لاړ شم تل نو اوس دې یو ورځ تیر شو دا پلار د زوی سره کله جمعه تم زی راضی دفتر تم زی راضی نو پاغه نوکرانو کې هغه پروتوکول والو کې چاته پوز کو سر جی دا سوق ته دا بابا چې تاسو سره را روان دي دا سپلار ته روغونه قتل دی هغه ته دا زمون نوکر دی کور کې دا زمون په کور کې ودا زمان نوکر دی بس هغه پلاریم چرتا په خبره لګیدل جو هغه هم په بورنن ندی خی په کولا وکړه دا خبر یو دم وی واو دې ټیک وی زده د مور نوکر ما دا رزیل دې مې لوی کوز دی وی دا زمون په کور کې سده شرمید په ولی دا غب چرته جامې دا سی خیره نه بوډاګان شي بیا خو په دا غم نه کنه ځواني خو چې دی هغه خدا سي شه دی چې ځوان ګنټو شیشه ته ناسي دخت نیم داسي او شماري او بیا دې ګوري او چې بار راوځي نو بیا ځان ته داسي ګور هم چوما دیګرنس ما غوندې سوچته زه خو ډېر لوی شی ما دا ځواني خو چې دغه ځوان بوډا شي او په مخ باندې چې د جولا جال جوړ کی او ټول مخې چې د لاري شي کرخي شي نو بیا چې د بابا ته شیشه ګوره وي روکه کا شیشه بیا شیشه او ته بدخ کاریږي نو ته ګوري دا په هر چا روان دي وبالوالدین احسانا دا نویم چې مدرسه کې موایا دا نویم چې
اسکول کې مویا دا نویم چې کالج یونیورسيټي کې مویا ویا ما په کالج کې داسې بچی لیدلی دي چې د مور او پلار چې دی په بستر دي بیماران دي دا هغه غلاظت پاخانه په منګولو اوچته کړي دا ما داسې بچی لیدلی دي چې خپل مور او پلار ته پین پر بدلی هغه ته چې غسل ور کوي په بیماری کې دومره خدمت کوي په کالج په یونیورسيټي کې هم داسې دی او اکبر الہابادی ته چاوي ته د سکول مخالف هغه نه زما درد دل واورے سوے ماں تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو عرض ہے کہ ویا ما اللہ میں روا خپل حقیقت میں روا چې تسشے او کمزے تروانی وبالوالدین احسانا او دریم حکم داو کرے دے وایتاء ذی القربا چې قرابت داران اللہ داغی حقوق ورکے ستا قرابت دار ستا سر داغی دا حق دے چې تا داغی سر رشتہ پالی کلو نتیر شی تاسو دختر سلام نکوے پخپل کورنائی کے په خاندان کې میشت تیری شي تاسو د یو بل شکلونه نه لیدل غواړئ نه د حقدارانو دا هم حق دی پیسې یوازې نه دي ستا خندا ستا په ښه طریقه سره میلاوېدل خپل خاندان کې قبیله کې په کلي کې په دې رشتهدارۍ کې موږ ډېر کمزوري ورونو ډېر کمزوري هر سړی وایي چې زه پوره یم ادا بل نیمګړی دی نو نیمګړی دی نو دی ما پسې راځي زو پسې ولې ځم نه نبی علیہ السلام وی رشتے پالے دا ډیر ګران کار دی دا ډیر ګران کار دی خدا و پالل غواړي نبی علیہ السلام وی سل من قطعکا ستانه چیو سړی رشتے کټ کئی ته داغه سره رشتہ جوړاو کا اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ السلام بارہ کی سوئی کہ نبی علیہ السلام کور تک لاراغ وی زملونی دسرونی انی خشیت علی نفسی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سوئی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم اللہ تا نخراوے اللہ تا رسوائی تا نپری دی زما پیغمبر ولی ستا کمال داد انکا لتصل الرحم اللہ تا خورشتے پالون کے اید اللہ حبیبہ تو خو رشتے پالے خلق ستانا رشتے کٹ گئی او تے پالے تو خدا سے انسان ہے او دا صفت والا انسان اللہ چرتا دے ذلیلہ کے دو تا نپری دی دے چرتا رسوا کے دو تا نپری گی نورج دا رشتے دارانو دا غی حقوق ورکے او پر رشتے دارانو کی دا ٹول را روان دی تر دے روار دے خورائے دے خور دا ننو گو رہے دیر لوئی لوئی دیندار دی دا خور حقڑو منینا ما پسے یو قرآنے رالا وہ جرگانا ویسے منگا تقسیم شروع دے دا دومر رونو میں میں سو رونے ہوئی چیزی سلور رونے ہوئی میں ستاسو تقسیم دے آوی بتا منگا دسے برابر برابر تقسیم ہو وہ رونا روان دی صرف پیو لیش جائے پسو پیو لیش جائے باندے وران دی او مالا فیصلہ راوئے دا نو ماوتے تپوسو کو میں چی دی خویندو لم سے شے ورکڑے دا نا خویندو لبوم ورکو اللہ او بل چی دی اگا پویشنو خیار گونے اگنی اگی منگتا بخلی دا خپلا براخا سا ماوی رو را ہمیشہ پا کمزوری زی ورزی خور دا تاجز اخکارا شوا کمزوری در تخکارا شوا نو اگی در تاو بخلا اے پدی نکی گی منم بدی اللہ چی دزڑنا دی رور دا تدالیش زیو بخو پا اوٹا زوری دا ناخلی سنگا دا جرگر آگلی دا کنا لیش زیدر نا پا زور اخلی دا مولیانو دا جرگی پا مخی او خوین دی عاجزی نا دا پا جرگا کی دی نا ستات دا سے محروم کری دی دا لگو نا دا ڈیرو او دا پا پیڑو روانا دا
سو نسل را روان دي داسې چې د خويندو او د لونو حقوق ندي ورکړي او دقه شانت روانه ده او دا غرقي یادي نسل در نسل منګه ګن منتقل کو خپل قوم ته خپل بچو ته دا لا تاسو سوې نه ولې خور دا چې دې لور داستانه نه پیدا کړ او کته وای چې زما حق زی نو د الله بندستا په کور کې خوم د چالور ناسته ده نو داغي حق بستا کور ته راضی کنه تا ته په دسه کمه راضی خو زمون سوچ غلط دی من به دې رونو پاسه د معاشري د دې خبرو اصلاح کوي نن پدې کې ډېر پرهیزګاران اخته دي او خدای مزیدا حق خوري لګیا دي او بیا حج ل روان شي حاجی صاحب نا دا سنکیږي نبی علیہ السلام وی لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه دا د مسلم حدیث ته لا تؤدن لام تاکید نون ثقيلا دا ډبل تاکیدات چې راجم کې نو ما نبد قسم کما چې د الله حبیب وي په الله مې دې قسمی د قیامت پر ورځ به حقوق ادا کوي داغه اهل تا تاسو خیال چې دا به نور کوم دا به ورکای کدل ته دی ورنکو حق نو د قیامت پر ورځ به ورکوي شیخ صاحب تشریف راوړو او زبخ نو حقوق با ادا کوي بس زه یو څو خبرې کوم بس به خپل خبره ختموم نو د الله حبیب وي دا د انصاف یو مظاهره ده څوک وي دا تمثیل له او څوک محدثینو کې باوي چې دا حقیقت ته تر دې پوری حتا یقاد للشات الجلحاء تر دې پوری چې د خکرو والا بیزه چې دا دای بیخکرو وهلی نو دا خکرو والی بیزه نبا د دې بلی بیزه د پارا حق غسته کی بدلا غسته کی نو تا ظلم کړي د انسانانو سره تا ظلم کړي د خويندرونو سره تا ظلم کړي د بچو سره تا ظلم کړي د یتیمانانو سره آیا تا نه به تپوس نکېږي تا کور پورا کړي د تا د گاونډي خیال ساتلې ده واوره د الله حبيب په مجمع کې ناس ده د ترمذی حدیث ده نبی علیہ السلام وی من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات سوچته چې زمانه یو سو خبري واخلي فیعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن چې خپل په عملو کې یا هغه چاته ورسي چې غبل په عملو کې شته سوک نو مجمع کې دا د ټولو یو دم تیز را پاسه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چوي چې انا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا کلمات مال راکې عمل به پیوم کوم رسومم نبی علیہ السلام یا راشه زم ساجيبه منظر ویلاس ترستکا نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدي نبی علیہ السلام زمان لاس داسونی سو او یو غتر علی داس کی وعدهن خمسا او هغه پنځه کلمات را تشمار کړه هغه پنځه کلمات وېما او اوره پنځ پیرانو دا پنځه خبره د الله حبیب اتق المحارم تكن عبد الناس اتق المحارم اے زما ملګریا د الله د حرام کړي سيزونو نزان او ساتا تو بلوي عبادت گزار شي چې د حرامو نه دي ځان نه ساتلې نو په نفلونو عبادت گزار یوازې نشي جوړې ده اتق المحارم علما ناسی محارم جمع دا او بیا په جمع باندې الف لام ده نو جمع معرف باللام چې ذکر کړي دا نو کمال د دې د جوامع الکلم نه یو بحر ده چې تمام حرام کړي سيزونه چې په قران کې راغلي دي په حديث کې راغلي دي ټول راجم کړ چې دا الله د حرام کړي سيزونه نه ځان وساته ته بلوي عبادت گزار شي او بل شي ورز بما قسم الله لك تكن اغنى الناس چې الله درله سمال درکړې ده حلال په دې باندې رضا شه نو تب په خلقو کې لوی مالدار شي مالدار هغه نه ده چې د پیسو ډیران ورسره خو حالت داسې جوړ کړي چې ته یې وینې چې ته یې 15 روپۍ لما ورکړي
پوه شوي داسې ځان نه یو سقا شی جوړ کړی پوه شوي په ځان هم نه لګي او بل هم نه ورکړي نه د الله په درکړي څیز باندې رضا شه نو اغنى الناس خلقو کې به مالدار شي او بل جمله واحسن الى جارك تكن مؤمنا گاونډي سره خسلوک کا تب مؤمن شي یہ الفاظ تم وګ دے د چا سره سلوک کا گاونډي سره نو تبا تکن مؤمنا تب مؤمن شي د بخاری دا الفاظ ملاوم د دې سره د بل حدیث څنګه چې القرآن يفسر بعضه بعضا نو دقه شانته الاحاديث تفسر بعضها بعضا چې احادیثم چې ده بعض د بعض وضاحت او تفسیر کوي نو الله حبیب یو ځل ناس ته وي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن درې کرته چې پالله مې قسمی مومن نشی کې دے مومن نشی کې دے صحابہ وی من یا رسول اللہ سوک مومن نشی کې دے نو واورے ملگرو وی من جاروہو من لا یعمن جاروہو بوائقہو آگا سڑے مومن نشی کې دے چې داغا گاونڈی داغا دا تکلیف او دا شرن پا امن کی نہیں چې ستا گاونڈی ستا دا شرن او پا تکلیف کی پا امن کی نہیں تب سکای جماعت کې ناسم کس راغې وای چې دی بیانو کا پدې خبره زدا کور پرېدم ولی وی صرف 3 ورځې غم شو یو کلی ته لاړم وی چې واپس رالم نو یې کور را لټول د غلو ډکل نو مې څنګه دا وی دا سکار دی چې غلاظت به کاو په شاپر کې اچو به داغه کور ته گزارل چا سم نشته وی چې رالم کور ټول کور را لټپلو وی دا سګاونډي دی نبی علیہ السلام وی دومره ویریدم د جبرائیل د بار بار راتلو د گاونډي د حق په بیان چې ما وی چې کې دی شي چې دا گاونډي میراث کې را سره شریک نه کی چې دا میراث خور نه کی دومره حق منګه دا هر څه د خود لاندې کو معاشره به اعلی سميږي قران خود حقوق داسه محافظ کتاب دی رورا چې و صاحب بالجنب ستا په څنګ کې چې کم ناسته د دوم حق دی 3 ورځې دې په دې پینډال کې تیری کړي ستا په خوا کې به هم څوک ناسي پتشته بیا به درته میلاویږي یا نه څومره به دې تنګ کړي دا بعضې کس دغه په خوا کې چې نیمه ګنټه کښېنې که نه نو زری زری به دې شیخ صاحب ته یو قصه کوم کراچۍ نه راتلم جي ډېره زړه خبره ده طالب وم نو بس کې ناسوم نو بس کې خو هر سړی چې روان شي نو سیټ شاته کې چې لږ دمه شي نو زما شاته یو بابا ناست او سره 2 زامن هم دي نو چې ما څنګه سیټ شاته کو هغه دواړه خپې راواچولې سیټ چغې کوي تا به نشه چې ما زر بیا مخې ته کو سیټ یو ګنټه نیمه 2 ګنټې تیر شي چې بیا ما وی چې دغه سترګې لګي پټیږي ما چې لګ بیا جو هغه به بیا پتی عذاب کی مبتلا کړي ما غزو ته وکاته مې رد دا سره هغه پلار ته وي بابا تا داغه حق ته کنه ګوره تا هم سیټ شاته کړی دی خدای لته وګړي کړی دي نو داغه حق نه دی وینا هغه ته وینا نو غزوی ما ضرور اشاره وکړه چې بای د دماغي فرق دی هغه ته مې ستا پلار لیوانه دی او کنه دی زه خو لیوانه کړم په دې 2 غنټو کې نو ځنې وخت کې د دې خیال ساتي تاسو د دې لارې حقوق هم دي تاسو په خوا کې د ناس حقوق هم دي رونو د استاد حق هم دي د استاد دومره حق دی ولی استاد روحانی پلار دی سده یو پلار ستا غده چت ته پیدای اغه استاد برنا د خط راتلو سبب جوړ شوی دی او یو استاد ستا روحانی پلار دی چې اغه استاد کتنا د پر د بوتلو سبب جوړ شوی دی امام رازی رحمه الله وی چې د استاد شفقت چې ده دا د پلار داغه نه زیات ته زکه چې پلار د دنیا د تکلیف نه بچ کی او استاد د جهنم او د آخرت د تکلیف نه انسان بچ کی امام شافعی رحمه الله لما جلس شافعی بین مالک کله چې امام شافعی رحمه الله د امام مالک رحمه الله مخ تکی ناس امام شافعی امام مالک رحم الله تکینا شاگردی کوي نو سوئی دیتا مغوک کې دی وی په الله مې دی قسمی کتاب بم کولاو
چې صفه به مې اړوله نو دومره په احتیاط به مې اړوله چې د صفې د کشارې او کړکاري سره زما استاد تنگ نشي، د صفې د ورقې د आवाज د وجې سره زما استاد تنگ نشي. الله خلق وی استاد ما وی بیگا فضیلت الشیخ مولانا سمیع الحق پشوری سے بھی خبر ہوگا، اے د الله بندگانو تاسو ته چا سینې کې قرآن کوز کړی دی داغه حق داغه دا پیزار چې په دې ککارۍ وګرځئ که نه هم نشي ادا کولی چې ستاسو ته عقیده او ایمان ښودلی دی. نو زه دا حق ګڼم اور الحمدلله چې موږ د حضرت شیخ نه قرآن ویلی دی، موږ د دې نه عقیده زده کړې ده، د الله کتاب زده کړی دی، نه د کتاب الله غوندې بل لوی شان والا کتاب شته او نه د کتاب الله د استاد غوندې بل لوی استاد شته په جهان کې چې قرآن ته زده کړي او بیا الله د ډیرو خوبونه مالا مال کړی دی. په دې حال کې بیګا یو بجه وه زه تلم نو ما ګاډي کې صرف دی سره ما زه مسافه کوم چې زه روان یم کور ته، دی دلته ستړي وو، زه یې د لاسه ونیولم د مټه بس زه راګیر شوې نو سیده بوتلم اول ته ملګري ته هله چای پخه کا دی به کور ته ځي او بیا به سار راځي. نو زه شرمنده وم خو بیا مې په لارې ملګرو ته ویې رونو مې دا صلاحیتونه دا مشرت الله اسې ورکوي اسې نه ورکوي، صحیح پکې څه کمالات پکې وي. ټوله ورځ کېنا او پاسه ملګرو ته ړوکي ته غټ ته عالم ته عوامو ته رونو لویه حوصله ده، خو چونکې کار ورته هم الله لویه والا کړی دی جو سینې ورله ورکړې ده او سوال کوو چې الله دې دی له نور همت او توفیق ورکړي چې دا تحریک د توحید او د سنت دې ځای ته راورسو تر نن. الحمدلله دی وی چې زما والد گرامی شیخ القرآن امام محمد طاهر نور الله مرقده هغه وی چې دلته ما خوب لیدلی چې دلته ټوپو والا پره دی، هغه خوب هغه ټوپۍ هغه خو یو خوب و، هغه خوب تعبیر نن دا دی چې حد نگاه پورې ټوپۍ ښکارېږي، حد نگاه پورې دا ښکارېږي. دا محنت دی، دا اسې نه دي راجمع شوي. رونو د دې ځنه یو پیغام به دی درکوي، آخري لمحات دي یوسئ او دا عهد وکئ. ګورې کال کې یو ځله تاسې راجمع کوي، کال کې یو ځله په میاشت کې یو ځله ماهانه درس په دې دارالقرآن کې دا درس خو دی روزانه کوي، خو په میاشت کې یو ورځ هر میاشت یکم تاریخ دیلا چې تاسې راشئ او تاسې یو لایحه عمل یوسئ، تاسې راشئ تاسې یو رهنمایي واخلئ، تاسې راشئ زه تاسې وینم، تاسې راشئ د دې ځای سره یکجهتي وکئ، تاسې راشئ چې زما زړه ټکور شي، ستاسو د زړه د تسلی دپاره راجمع شئ. درسونه خو پوره میاشتې کوئ، دې روزې کې راټول. نو زه په خپله مصروف یم، خو زما د پوره کال دایري چې زه کله پروګرامونه ورکوم نو زه پکې د هر میاشتې یکم تاریخ چې دی زه هغه په ټول کال په پوره دایره کې ولیکم درس ماهانه درس. نو رونو چې کوم راتلی شئ نو په میاشت کې یو ځله دلته درس له راځئ او تاسې راځئ ځان سره ملګري راولئ. نو ما ته ووایه انشاءالله په دې کې به کوشش او مرسته کوئ، لاس پورته کوئ، کوشش به کوئ او کاله چې دلته راځئ اجتماع له نو هر سړی به د ځان سره نوي کسان راولئ چې نه دي خبر، نه دي اورېدلي زما شیوخ، زما علمای نه دي کتلي. زما شیخ د دې روم یو خبره کړې وه میجر عامر صاحب الله دې هغې له صحت او تندرستي ورکړي، هغې وی چې دی له الله چې کوم شاګردان او علما ورکړي دي د هغې په خوا کې کینې نو د هغې په خوا کې به تاله به د هغې نه د سقاط بین نه راځي، د یولسمې او د نیازات د غیر الله د دې بین نه راځي، تا ته به د هغې نه د قرآن او د توحید خوشبو را روانه هم په دغه خوشبو مین یې راغلی یې او دا خوشبو یعنې تاسو واغستې. نو دا عهد وکئ چې انشاءالله د دې سپینګیرو د دې علماو چې کوم پیغام دی دا به خوروئ او د دې به مرسته کوئ. زندگی باقی ملاقات.